سبب تاسو خلک ګورئ اهل بیت علیهم السلام سره د مینې او د محبت داوی او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په منځ کې چې کومې خبرې چې هغې ته مشاجرات صحابه ویل کېږي خپل کور یې د هغو په منځ کې څه خبرې راغلي نن به یماو ته 1446 سال بعد ثالث جوړو مونږ به پکې ثالث جوړو مونږ به پکې فیصله کړو قسم په خدای چې هغه صحابي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی د مبارک فرمای واوري څه فرمای عبد الله ابن عباس فرمای چې قسم دی هغه صحابي چې رسول الله مبارک سره یو لحظه په ایمان باندې ملاقات شوی یو لحظه یو سکند رسول الله سره په ایمان باندې ملاقات شوی عبد الله ابن عباس فرمای 40 سنه سلويخ کال د اخلاص نه ډک عبادت دستا چې سلويخ کال د اخلاص نه ډک عبادت کړی الله په نس باندې قابل قبول هم وي خود صحابي یو لحظه رسول الله سره ناس ته تعالی سلويخ تو قالو عبادت نه بهتر ده تب دغو خلقو په منځ کې ځان ثالث جوړي او دا یاد ساتئ اهل سنت و جماعت دا موقف دی چې د صحابو نه پس ټول تابعین ټول تبع تابعین ټول اولیاء اتقیاء ازکیاء غوثان ابدال نجبا نقبا اوتاد مفسرین محدثین فقهاء کرام علماء نیکان صالحان تقواداران چې څومره دي دا ټول راجم شي دا ټول راجم شي د ټولو ایمان راجم شي د ټولو اعمال راجم شي په صحابو کې یو ادنا صحابي ته نشي رسیدای ولی دومره قیمتي دی د حضور مبارک دیدار یا کړی دی حضور علیہ السلام مبارک سره یو لحظه تیره کړې ده دا ډیر قیمتي شخصیت دی نن به ترازی او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په بابت کې بتا زبان درازی کوي تب پکې تقسیمات کوي تب پکې مراتب جوړي چې دا د دومره مرتبه دی او دا د دومره دی او دا د نعوذ بالله د دې خلاف او دا د هغه خلاف څنګه چې د خلکو پروپاګاندا دي او زمونږ استاد په زړه کې شکوک او شبهات اچي او د صحابه او اهل بیت علیهم السلام په منځ کې یو تفریقه اچي دا دواړه نعوذ بالله جدا کوي حالانکه د دواړو تاریخ تاسو وګورئ په دنیا کې په روی زمین باندې چې د حضور علیہ السلام مبارک په امت کې چا سره زیاته مینا او محبت کړی دی چا د چا زیات ادب احترام کړی دی هغه صرف اور صرف صحابه کرام او اهل بیت علیهم السلام دي چې څومره محبت اهل بیت او صحابه سره او څومره محبت د صحابه او اهل بیت سره او څومره د یو بل احترام کړی دی رسول الله مبارک په امت کې داسې مینا او محبت احترام یو بل له هیڅ هم نه ور کړی ونن سبا دا زبان درازی دا انسان ایمان هم سلب کول شي انسان دنیا نه بی ایمان هم تلی شي ځکه چې د اولیاء ګستاخان مونږ ډیر کتلی دي چې هغه دنیا نه ځان سره ایمان نه وړي نو صحابه خو د اولیاء امامان دي نو صحابه ګستاخ دا ځان سره دنیا نه ایمان نشي وړي دا یاد ساتئ